بی دی عیسی علیہ السلام ویخته مبارک دا نیغ نیغو دی عیسی علیہ السلام ویخته دا سیدو خو دیر خکولی ویخته دا چاو تاسو تا پتشتا پا پیغمبرانو که دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمائل الترمیزیو گورا پا دی که احادیث دی د ځوانانو احادیثو نه پکې صحابو نه پکې احادیث روایت شته دی هغوی فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښته مبارک دا خو اوارو خو یو ول پکې و دا ویښته ډېر ښه ښکاري سوچ هم کړی دا ځینې ویښته که د ګیرم ډېر نیغي نو ګوره ډېر ښه نه ښکاري هغه ډېر ښه ښکاري چې داسې یو ول پکې او بیا خاص کر د سر ویښته او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر مبارک چې ولاړي او څومره ښکلي ویښته دي هغه ویښته چې امتیان یې اوس هم وګوري په هغې باندې ځان قربانوي هغه ویښته چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه به ځان سره ساتل د څه دپاره چې الله جل شانه د دې د برکت نه موږ ته فتح نصیب کړي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښته مبارک دا ولولو او اکثر رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښته مبارک پریخي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویښته کم کړي دي او سر مبارک یې خریلی دی نو دا یې ګورې د حج او د عمرې په دوران کې خریلی دی ویښته پرېښودل دا ګورې سنت دي د غوږونو پورې د سټه پورې او بیا همداسې آزاد پرېښودل چې کومه پورې ستا ویښته اوږده ولاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښته مبارک شاته اړول او په دې منځ کې به ورته لار پرېښودله موتا به ویښته پرېږدو خو د پاسه به پرې ښایسته ټوپۍ پټکې په سر و ښه درنې ټوپۍ ځان ته پیدا کوي ښایسته پټکي ځان ته پیدا کوي دا د چا سنت دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي بس مخکې پسې مزه د چا طریقه ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده بس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه شوله بس دغې طریقې وګټله دا الله ته نږدې ده دا جنتي طریقه ده دا د هدایت والا طریقه ده محترمو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راتګ سره ټول ادیان دا منسوخ شو لیظهره علی الدین کلی چې ستا دا دین دا غالب راشي دا لوړ راشي دا مقام حاصل کی په مخکینی ټولو دینونو باندې زما محترم ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت موږ او تاسو ته د هر چا د اطاعت نه مخکې دی موږ ته په سر سترګو منظور دی اگر که ظاهري پکې مو تا ته څه پیچیدګي ښکاري مو تا ته په هغې حکم منلو کې څه تکلیفي اگر چې زما ستا عقل هغې باندې ټیک کار نه کوي زما ستا عقل یو وی او رسول الله صلی الله علیه وسلم بله فرمایي د چا به منو د عقل به منو که